بسم الله الرحمن الرحیم. شیخ طریقت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گمن حفظه الله دا بیان فرمایي، وای که مونږ تاسو چیرته غواړو چې مونږ د دې دنیا نه ولاړ شو او جهنم ته هم نشو ولاړ، الله پاک دې مونږ تاسو د جهنم نه هم په حفاظت کې وساتي او د جیل نه هم په حفاظت کې وساتي. نو د دې لپاره د دوو کارو ډیر زیات اهمیت ته. اول دا چې مونږ به اسلام نه پریدو، او دوم دا چې قانون به نه ماتو. که مونږ قانون ماتو نو د دې په وجه به مونږ جیل ته ځو، او که مونږ چیرته اسلام پریدو نو مونږ بیا جهنم ته ځو. که د جیل نظام بچ کوئ نو قانون مه ماتوئ، او که د جهنم نظام بچ کوئ نو تاسو اسلام مه پریږدئ. نو مونږ الحمدلله نه اسلام پریږدو او نه قانون ماتو. دی وخت د ملک حالات مونږ تاسو مخ ته پراته دي چې یو ملک د خپل مفاد ذاتی مفاد لپاره په پاکستان باندې حمله کوي. د پاکستان د مونږ نظریاتي شناخت باندې هم حمله کوي او جغرافیایي شناخت باندې هم حمله کوي. نو په دې وخت کې د درې شیزونو ډیر زیات اهتمام کول پکار دي. اول دا چې مونږ تاسو د الله جل جلاله نه دعا وغواړو چې مونږ اول د خپل ملک لپاره دعا وغواړو چې یا الله ته مونږ د ملک چې کومه ده په خپل حفاظت کې وساته، او بل دا چې مونږ خپل فوج لپاره دعاګانې وغواړو چې الله د دې فوج مدد او نصرت وکړه. او دومره خبره ده چې په دې وخت کې هغه فوج چې کوم د خپل ملک دفاع کوي، په سرحداتو باندې د جنگ کوي، د خپل ملک او د اسلام دفاع کوي، د هغو د پاره خپل ځانونه قربان کو، د اوبو نه راونیسه تر وینې پورې هر شی په دې باندې قربان کو. په دې وخت کې چې مونږ تاسو خپل سیاسي، مسلکی او نور انفرادي اختلاف دا بالکل د ذهن نه وباسو، شاته یې واچو. د هر چا به د فوج سره اختلاف وي، خو په دې وخت کې چې مونږ تاسو د اختلاف شاته واچو او د فوج په شا باندې مونږ ودرېږو، په دې وخت کې دوه خبرې دا بالکل په ذهن کې کېنوئ چې مونږ دلته په امن سره ناست یو. د دې وجه دا ده چې فوج په سرحداتو باندې جنگ کوي. دلته چې مونږ په کوم امن سره د دین کار کوو، د دې وجه دا ده چې فوج کومه ده دا زمونږ حفاظت کوي. نو درې خبرې. اوله دا چې د الله جل جلاله نه د خپل ملک او د خپل فوج لپاره د امن دعا غوښتل او د امداد او د نصرت دعا غوښتل. او دومره خبره ده چې مونږ به د خپل فوج سره معاونت او مدد کوو. او درمه خبره ده چې په دې وخت کې مونږ تاسو د فضل بحث او تبصرو نه ودرېږو، ځکه چې د جنگ په وخت کې د یو انسان کوتاهي نشي کتل کېدلی چې ته خو ما کتلی وې، ته په دومره اوبو کې وې، بلکې د جنگ په وخت کې د انسان اعمال ته او هغه کار ته کتل کېدلی شي. مونږ انشاءالله د خپل ملک لپاره د حفاظت دعا هم غواړو او د خپل ملک لپاره به تعاون هم کوو. الله جل جلاله دې زمونږ ملک د داسې شرور نه او د داسې آفاتو نه او د شریر د شرارت نه په حفاظت کې وساتي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.